اوله خبره خدا ده چې دا نفاس څه ته ویلی شي. دا نفاس ورته په عربۍ کې وایي. نفاس زموږ په پښتو کې چې ورته څلوېښتي ویلی شي. یو زنانه ده، د هغې ماشوم پیدا شو، پس د ماشوم د پیدایش نه چې کومه وینه راځي، دغې وینې ته نفاس وینه ویلی کېږي. دغه زمانه د نفاس ته د څلوېښتۍ ورځې دي. د یو ورور سوال کړی دی، د نفاس متعلق سوال دی. دی وایي مولانا صاحب یو زنانه ده، د هغې ماشوم په غټ اپریشن سره پیدا شو. د دې زنانه وینه بالکل نشته. نو د دې زنانه د نفاس څه حکم دی؟ یعنی د دې د مانځو او د دې د روجو د پاکۍ څه حکم دی؟ الجواب اوله خبره خدا ده چې دا نفاس څه ته ویلی شي. دا نفاس ورته په عربۍ کې وایي. نفاس زموږ په پښتو کې چې ورته څلوېښتي ویلی شي. یو زنانه ده، د هغې ماشوم پیدا شو، پس د ماشوم د پیدایش نه چې کومه وینه راځي، دغې وینې ته نفاس وینه ویلی کېږي. دغه زمانه د نفاس ته د څلوېښتۍ ورځې دي. خبره یاد وساتئ چې د نفاس کم نه کم موده چې دا د دې مقدار نشته، چې د نفاس کمه موده څومره ده، او زیات نه زیاته موده د نفاس یعنی د څلوېښتۍ چې د هغه 40 ورځې دي. ټیک شو؟ دا څلوېښتي د 40 ورځو پورې موږ پښتو کې څلوېښتي ځکه وایو چې 40 ورځې وي. دا نفاس د 40 ورځو نه په اخوا نه اوړي. که چېرته د 40 ورځو نه په اخوا وینه راتله، نو دا د 40 وینه بیا نه ده، دا د نفاس وینه نه ده. دای کې به مونځ هم کوي، روجې به هم نیسي، او خپل خاوند سره تعلق هم قایم پکې ساتلی شي. نو د نفاس کم نه کم موده معلومه نه ده، د دې څه مقدار نشته، زیاته نه زیاته موده چې د 40 ورځې دي. اوس که یو زنانه ده او د هغې بچی پیدا شو په فطري طریقې سره یا په اپریشن سره، او د هغې یو ورځ دوه وینه راله او بیا وینه ختمه شوه، پاکه شوله، نو بس په دې زنانه باندې مونځ فرض دی. مونځ پې فرض دی بیا. او که روجې نو روجې به هم نیسي، ځکه دې ته پاکې راله، او خاوند ورسره هم خپل تعلق قایم ساتلی شي. چې کله هم دې ته پاکې راله، اگر چې په دویمه درېیمه ورځ دې ولې نه وي، ځکه ما وي چې د لږې مودې د دې څه مقدار نشته. نو یو زنانه ده په اپریشن سره ماشوم وشو، وینه یې نشته دی، نو د دې نفاس نشته دی بالکل. په دې باندې بیا مونځ هم دی، روجې پې هم دي. او که چېرته یوې زنانه ته پاکي راله په 20مه ورځ، په 25مه ورځ، نو دا به هم په دغ کې ټایم باندې غسل کوي، او په دې باندې مونځ فرض، روجې پې فرض چې کله د رمضان میاشت ده، او دغه رنګې د خاوند سره خپل تعلق هم قایم ساتلی شي. دا د دین نه د ناخبرۍ وجې زموږ زنانه چې که نه پاکي به ورته راغلي په 20مه 25مه ورځ، او دا به 40 ورځو پورې په څښا ګرځي، نه به مونځ کوي، نه به روژه نیسي، او لامبې به هم نه. نه، زما 40 ورځې به 40 ورځې په وکم، په کټ کې به پرته یم لاستئ. د دین نه د ناخبرۍ وجه ده. 40 ورځې خو زیات نه زیات ټایم دی چې دا د دې نه پخوا د سره ځي نه. که چېرته په 10مه ورځ پاکي راله، بس دا ښځه پاکه ده، لامبې دې غسل دې وکړي، مونځ دې شروع کوي. 40 ورځې تېرول څه لازم نه دي.
نو دا خبر زنانه ته کول غواړي. یو زنانه د هغې ته پاکي په 50مه شلمه ورځ راله، یاد دې وساتي چې د 40 ورځو پورې دا ګنده څښا پرته ده، مونځ نه کوي، دا ټول مونځونه دا دې قضا کړو، سخته ګناهګاره ده پې، او د دغې مونځونو قضا به هم راګرځوي. نو د نفاس کم نه کم موده د دې څه مقدار نشته، زیات نه زیاته موده یې چې د 40 ورځې دي. اوس یو خبره بله، آیا په دې 40 کې د یوې ښځې وینه راځي، نفاس لا شروع دی، آیا دا په دې درمیان کې لامبلی شي که نشي لامبلی؟ بالکل لامبلی شي. دا لازمه نه ده چې دا د څښا په څښا ګرځي. ها وینه سټارټ ته شروع ده، نو په دې باندې صرف مونځ نشته، قرآن تلاوت پې نشته، قرآن ته لاس نشي ورړی، خاوندو سره تعلق قایم نشي ساتلی، خو لامبي دي ځان دې پاکوي. لامبل پکې منع نه دي شرعاً. کو ډاکټري ته ور باندې چېرته څه د دې د بدن دپاره اوبه خیلې دي، غزان له خبره ده، خو شرعاً دې کې څه ممانعت نشته لامبلی شي. نو د رورجان چې کوم سوال کړی د یو زنانه ماشوم په غټ اپریشن سره وشو، وروسته وینه رانله، د دې څه متعلق حکم څه دی؟ د دې حکم دا دی چې وینه یې بالکل نشته، دا پاکه ده، لہذا په دې باندې مونځ هم فرض دی، روجې پې هم شته چې کله رمضان میاشت ده، او خاوندو سره خپل تعلق هم قایم ساتلی شي چې کله د هغې د اپریشن ځای ښه شي، شرعاً څه ممانعت پکې نشته دی.